پاک ته شکایت وکړه د الله رسوله د دوو کسو نه ډېر زیات تنګ یو څوک دی وی یو دغه دی دا حضرت عمر دی عمر ابن الخطاب او دویم عمرو ابن هشام دی ابو جهل ډېر زیات په تکلیف کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سونه پورته کړ خدای ته لاس اوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا د اسلام په دې دوه عمرو کې په یو مضبوط کا د عمر نوم دی دغه عمر دی دله غلبه ورکړه دې دوه عمرو کې عین میم ری د دواړو نوم کې راځي یو عمر دی عین پیش دی زما څه ته وایي پیخ چې تاسو ته وایي او د میم زور دی یو عمر دی د عین زور او د میم سکون غوړوندې چې تاسو ورته وایي نور ماده یو اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام له پدې دوه عمرو کې په یو غلبه ورکړه دعا وشو د شپې نه حضرت عمر په لار روان دی میټینګ شروع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبق عمدا عمر پاسه یاره وی تاسو اسې اخوا دی خوا کوي زادي ورلم او کینه لک سات پس کې بد دغه الک د نبی علیہ السلام نومه واغشته دا غسر به تاسو د مجلس کې پروت تاسو اسې قوم نه یریږو څوک وي څوک وي کلی به سو وي څوک وي خاندان به سو وي څوک وي دا خو دشمنی را په غاړه کېږي دا په یاره نه کېږي دغه دی لاړو تورې واغشتله یو صحابي ولا مخې له ورغی عمر څه کې یاره د نبی علیہ السلام نومې واغشت وی دغه نه خلک تک دی د وی عقیده خوری او بس نن یې نه پرېږدم نن به یا زه مرم او یا به سر وړم مجلس ته کافر ملګرو ته پټ مسلمانو د ته غږونه پټ مسلمانو وی عمره نه شي وجلې مکه وګوره لوی قوم دی ځان له دشمنی مګوره وی نه پرېږدم وی ګوره نه شي وجلې زه درته ویم که نه فقله بس وی تم جوړ دغه په مذهب وی ما پرېږده ورشه خوره واوښې دی وګوره پیغورې ورکړه هغې دغه ستا کور ته د هغه د ډیوې رڼا را رسېدلې ده نو کور دې قابو که ډیوې پسې مه ګر لاړ خور کر چې خور کره لاړه دروازه یې وډبوله دننه د قرآن شریف اواز اورې او دا خبره خو ټیک ده دا خو واقعي چې د دغه پیغمبر رڼا زمون کور ته را رسېدلې ده دا څه وشو چې دروازه یې وواله چغې وواله نو هغې پوه شو چې دا خو عمر دی نو دغه وخت کې ردي یو استاد حضرت خباب رضی الله عنه هغه ورته قرآن خو دروازه ځان پسې بنده کړې وه هغه ته ویې ته ځغال ډډې ته شه زه پیشه او مونږ پیشه او مونږ کار پیشه خو ته پردې یې زه په تا ګزارو نه کړي دی خورې مو دی اوښې هغه غریب یې کوټه کې دننه پټ کړ دی چې څنګه راننوت اوښي سره په پرده ونه شو ښه ته مسلمان شوې صابي شوې بېدینه شوې زما خور دې بېدینه کړه او صابیه دې کړه نو دا خور ورر د عمر د دې خاوند او د دې خپل رور په منځ کې دغه کوي جوړه کوي صلح کوي جګړه ختموي چې جګړه ختموي د دواړو منځ کې نو عمر له خو غوسه ورغلې وه څپېړه اوچته کړه دا خور یې په دا مخ وواله خو دومره مضبوط غوزار یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینه اوچته شوه او د عمر په دې مخ ور پرېوته دومره مضبوطه څپېړه وه بس همدا عمر خور وه جذباتو کې وه هغې ویده چې څه دې خوښه یې کوه بلکل زم مسلمان یم او زما دا خاوند مسلمان دی موږ مسلمانان یو وی ښه تاسو اسلام راوړلی یو بس دقې وخت کې دیم حق دک ودرېد وی دا تاسو څه ما ته ووایه وی نه موږ درته نه ښایو ته خو پلیت یې موږ پلیت له نه ورکوو وی نه داسې مهرباني وکړې ما ته یې وښایه وی نه حضرت خباب پیش و چې معامله بدله ده بیګا حضور پاک دعا کړې ده معامله بدله ده دا کوټې نه راووت وی عمره ته چې د کم شخصیت مرګ پسې ګرځې او توره دې ورپسې راوچته کړه زما د قسم د الله په ذات چې بیګا ستا دپاره الله ته جوړوي او دعا یې دله کړې بهله نور هم نرم شو وی ګورې ماله دا پاڼې راکې وی نه وی څه وکړم یو لامبه وی لمبل پاڼې والا ورکړل د قرآن شریف هغه کم لیکل چې لیکل هغې ورته مخامخ کړ اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری زه الله ما له شریک نشته زما عبادت وکړه او زما د یاد دپاره ما ته ودرېږه ویې معبود نبی علیه السلام حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم و نبی علیه السلام له بوت هلته پراپګنډه شوې وه لوی دغه شوی و
چې عمر را روان دی او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې را روان دی. نو صحابه ډېر زیات پریشان وو چې خدای پاکه دا څه چل به شي، هسې نه راشي او دغه ونه کي، دا غدار ونه کي چېرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو په کور کې لویه غوغا ده، دې کې دروازه ووهلی شو چې ورغې څوک یې فلان کې د عمر هغه او خیری ورسره حضرت خباب دی دروازه کوله وکړه چې وردن نشو، حضرت عمر وردن نشو، توره ورسره ده. صحابه یې صاحب دغه دی راغی، قسم دی د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه مونږ بل نه دي لیدلي. یو صحابي ما رأیتو اشجع منه، دنه بهادر سړی ما نه دي لیدلي. صحابه ته تاسو کېنئ او په خپله وایي که دې په ښه نیت راغلي خو هرکلی به ورته وي، او که په غلط نیت راغلي په دقه توره به تې دا سر وه چې دا ده سره کومه توره ده. او نبی علیہ السلام د ټولو نه ورمخکې شو، د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه. وی عمره په څه نیت راغلی؟ وی صاحب د اسلام په نیت، اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو. په ابن ماجه کې یو روایت دی، ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی، په هغې کې شته عجیبه نکته ده، عجیبه ټکې دی. هغې کې داسې دی چې استبشره ملائکة السماء باسلام عمر. اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو، نو د اسمان فرشتي یو بل له زیرې ورکوي. یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر، مبارکباد دی ته فرشتي یو بل ته ترغاړو دي، یو تی مبارک، بل ته وي مبارک، بل ته وي مبارک، بل ته وي مبارک. د خوشحالی زیری دی اسمان کې، لکه دلته یو کار وشي او مسلمانان یو بل له زیری ورکوي او خوشخبری ورکوي او خوشحالي. استبشر اهل السماء باسلام عمر، د اسلام د عمر باندې هغې یو بل له بشارتونه ورکوي. خدای هغه مسلمان که دا څه په څه باندې؟ الله یجتبی من یشاء من عباده. بعضې بندګان وي زه غوره کم، دنیا نه رو باسم، کفر نه رو باسم، شرک نه رو باسم، د ګندګۍ او د ګناهونو نه رو باسم، د مخلوق نه وباسم او ځان ته را نږدې کم. دویمه وجه څه شوه؟ دعا. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو. قسم دی د صحابه د حضور پاک نقشې وې، نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونې یې پرېښې دي. که دا وي چې دیانت کوئ او مثال یې نه وي پرېښې، نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به څنګه. نو یو صحابي د حضور پاک د یو حکم مثال دی، مثال، او د یو حکم نقشه ده، نقشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې د هغه څومره دیانت او ایمانداري وه. د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات پې معلومون. داسې به نه وه چې ګینې د شپې به یې خوبونه کول، ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي، نو د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي. نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ دریاب شته خو ژبه دې ورښکته کړي، اوبه دې وسټي که نه؟ اوبه ورته شته، خدای ورکړي دریاب او دې له تندې مري. وی که د فرات د دریاب په غاړه هم سپی د تندې مړ شو، نو ایمان به یې تپوس کېږي. دومره په زړه کې د خدای یاره. یو غلام یې دی، یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو، ګرځېدو، وی یو خیمه ده او په هغې کې فریاد دی، فریاد. نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه، داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده ورته. وی مونږ ورلو، وی چې ورلو سړی ته بارو، وی مونږ اواز ورکه سړی راووت. څه چل دی؟ یاره وی دا مونږ یې نه پېژندو چې دا امیرالمؤمنین دی. وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده، نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ. وی څوک ورسره شته؟ وی نه، هېڅوک ورسره نشته. یو زیم او یو مې دغه ښځه دی، هېڅوک هم نشته. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هله شاه بازار راغله. وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي، کم خوراک لګي، هغه را جمع کړل او خپل بیبي لا ورغی. ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبي د امیرالمؤمنین. وی یو خدمت د ښځې که کولی شي،
الله بدن ډیر زیات راضي شي او خدای بدل ډیر اجر درکړي. وی وای امیر المؤمنین څه خدمت دی؟ وی دا دی یو مسافر دی وسره ښځه ده او ښځې اولاد کېږي او تکلیف دی ورته، نو که د هغې مسافر د هغه ښځې د بچي د پیدا کېدو خدمت دی وکړه. د مسلمانانو د بادشاه ښځه به داسې وکړي؟ وی امیر المؤمنین دا خو ډېره ښه خبره ده. هله شابه چې لاړ شو، ځان سره سامان واغشت او ور انتظام یې وله وکړ او د مسلمانانو د بادشاه د حضرت عمر بی بی د امیر المؤمنین بی بی هغه د دیتوب خدمت کوي. د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو موږ دایي وایو، هغه خدمت کوي. خیمې ته ورننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړو. پروردګار هغې ښځې له بچې ورکړه، زوی یې وله ورکړه، دی وله خوراک اوړه موړه او ګرم څیزونه یو ځای کړل، سالوا ملوی وله پخه کړه، هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې وله وکړه. چې بچی یې وشو نو د هغه ځای نه د حضرت عمر بی بی حضرت عمر له آواز ورکړه، وی امیر المؤمنین دې رور له دې مبارکي ورکړه، دې مسافر رور نه چې خدای وله زوی ورکړه. هغه چې واورېدل وی دا دې څه وې؟ وی ته امیر المؤمنین وی نه یم خلق راته امیر المؤمنین وی د مسلمانانو خادم سید القوم خادمهم، د قوم مشر دا به د قوم خادم وی. نو بعضې علما لیکي وی د دغې اواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته، د دې اواز چې اوخو د امیر المؤمنین او د عمر نوم او دبدبه او روب دا خو بل شانتې و، د هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت. دا د کومې ښځې چې بچی کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وې هغه ورته خدای اسانې کړې او تعالی او ستا دې بچي له د بیت المال نه به اوس رزق او تنخوا مقرر و. دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده، یو ځای نه په صحرا کې د جړا اواز به اورېد چې دی ورغې نو ماشومان جاړي. نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده، نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو هغې څه دیچکې کټوۍ باندې کړې وه، اور بلېده. نو وی دا خوراک وله ورکه که نه چې دا لوږې ختمه شي؟ وی دا خو خوراک په دیچکې کې نشته. نو وی دا دې ولې بیا دیچکې په اور باندې ایښودلې چې خوراک پکې نشته؟ وی دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږي دي څه شته نه. نو ما په دې دیچکې کې څه کاڼې ماڼې چولې دي او اور مې بل کړی دی چې د دې تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کي. نو کېدی شي که خدای وله چېته خوب وروست، صرف د دوی د تمې دپاره مې اور بل په تمه به شي نو بس وده به شي، جړا به بنده شي. وی ښه نو وی ته امیر المؤمنین له ولې نه ځې؟ عمر له ولې نه ځې چې دا بچي دې وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي؟ وی د امیر المؤمنین عمر به د قیامت پر ورځ ګریوان یو زما بلاسي او د خدای دربار ته به راکاږه. دې داسې ویرېد ورپېد، دا ویښتې غونې شو. وی تا نه څه خبر ده چې د خدای دربار ته راکاږي؟ ته خبر که چې در نه کي نو بیا راکاږه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ غلام ته وی شابه راځه، لاړ بیت المال او د بیت المال نه یو بوجه مضبوطه ډکه کړه او اوړه او زیتون تیل وغیره او کجورې چې څه هغه وخت سره و هغه پکې واچو او دومره لبریز ډکه کړه چې غلام وی مې چې صاحب ما ته را په شا کوي نه دا به زه وړم. چې زه غلام یم نوکر یم ستا، نو دا به توړې که دا به زه وړم؟ وی دا خو به ته یو څه خو د قیامت په ورځ باندې بوج څوک وړي، چا به را په شا کراته؟ نو ما ور په شا کړه هغه بوجې. وبکې د دې زمانې یو افسر یو بادشاه یو وزیر داسې غلام خو وي د خدمت دپاره، وی را په شا که نو یې ور په شا مې کړه وته. نو چا چې شي نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نه د پڼ نو هغه کم ځای وړي شي. نو یې دا خپې به یې کږې وږې تلې راتلې وړې یې نه شوه. نو یو ویړه نو هغه د خیمې مخې ته یې غورځول، نو هغه لوښی تش که صفی که او په هغې کې
دغه ور واچول سامان چې اوس دې ماشومان له څه خوراک پوخ کړي. نو یې اور نه بلېده، نو دې اور له به یې پوکې ورکاو. وی قسم دی چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې د هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې ورته راوته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور مې چې صاحب ته دې خواشه زه بلوم وی ته کښېنه په قلار دا زه کوم. اور یې بل خوراک یې پوخ کړ او بیا هغه ماشومانو ته کېښاو او ماشومانو خوراک وخوړه. وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدلی دي چې په خندې ووینم نو ځم به. او ښځې ته بیا وایي وی سار وختي راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له ستا بچو له مونږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړو چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو نه ښځه ورته وایي وی ما امیرالمؤمنین څه پېژني ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه به هلته یم دیو نوی چې د امیرالمؤمنین زه به هلته یم انتظام به دله برابر کړم. نو سهار وختي دا ښځه راغله د هغه دارالخلافه خو مدینه منوره وه او د هغه د بادشاه دی خو د مدینې منورې جومات کې ناست. دا ښځه راغله چې راغله اوس دا یې سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده د هغه سړی خدا دی خو چې امیرالمؤمنین به څوک وي. نو ده ته خلکو وی ای امیرالمؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه ای د ښځه پوه شوه چې دا خو امیرالمؤمنین په خپله دی. دا څو شو په ده بېګا ما پڼ راوړی دی او بېګا یې راله ورم بل کړی دی او بچي راله ماړه کړی دی او ډوډۍ راله پخ کړی ده خوراک یې پخ کړی دی. هسې نه او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره وه هسې نه راومې نه نیسي جیل کې مې وانه چي سزا رانه کړي. نو دا ښځه په یره شوه صحابه ته وی دا زنانه را مخکې کې دا ښځه ورته وی وی امیرالمؤمنین ما نه پېژندلې ما ته پته نه او د شپې چې بچي وله ماړه کړل نو دوی ورته وکړه ای ځوانه وی د عمر په دی خدای تا باچا کړي وی ته لاقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی ته قابل نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوته یې را مخکې کړل وی صاحب زه معافي غواړم ما ته پته نه وه چې تا امیرالمؤمنین بیګا پتا ما پوکی والی دی او پن مې د باندې راوړی دی او زما بچي دي ماړه کړي دي. وی دا پرېږده اوس به د قیامت په دربار کې خدای ته څه وی اوس به مې د ګریوانه نیسي او که نه خدای ته به مې مخکې کې او که نه اوس به څه وی وی د الله د رسول خلیفه او امیرالمؤمنین د خدای په دربار کې وزه دا ګوی ورکوم چې خدای په نیمه شپه عمر په کوڅو کې ګرځېده او زما بچي ماړه کړي او ما د خپل حق را کړی د بیت المال نه ورته تنخواه مقرر کړه. دا دیانت دې ته دیانت وایي او ایمانداري ورته وایي. خدای دې په موږ کې دیانت او ایمانداري پیدا کړي. دا د اسلام لویه شعبه او که چا کې دیانت او ایمانداري نه دی د خدای نه لرې دی رونو او مثال کې پیش کو چې داسې موږ هم شو او چې چا دیانت نه دی کړی ایمانداري نه ده کړې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو کافر راغی مسلمان شو د روم د یو علاقې بادشاه مسلمان شو جبلی نومو جبل ابن اهم او حضرت عمر ولا دون لوی عزت ورکا چې هغه زما عمرې تړل کېږي وی راځه د سره عمرې لځم د مدینې نه مکې مکرمې ته سره عمرې لزم چې ستا یو عزت راشي. ورسره راغی صاحبه عمره کوي نو عمره کې خلک طواف کوي طواف کې لنګ والی نو چېرته د یو سړي د یو بانډیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راله هغه چې د قدم واغېست لنګ تې لاندې پرېوت زر یې لنګ راوچت که ځان یې تاو کړه خو بادشاه و مسلمان شو سپېړه اوچته کړو دغه بانډیسي یو مضبوطه سپېړه و ته زما په لنګ پکې خود مانه یې لنګ وغورځو هغه خو د انصاف د دیانت زمانه وه حضرت عمر ته درخواست وکړه وی چې دغه چې دی بادشاه زه ووالم هغه بادشاه راویست په طریقه راوغوښته وی دا تا ولې وو وی زما په لنګ یې خپه کېښوده وی تا لکه د په لنګ خپه ولې کېښوده وی د به لنګ اوچت کړی و که نه زه خو طواف کې روان وم د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پې خامخا به خپه راغلي لنګ به د اوچت کړو زما خپه به پې نه راتله
ذالک وی خیر دی نه نه باندې سی وی خیر پکې نشته مانه سپیلا واسترو که د اسلام څخه قانون پدې کې وینو قانون به مالو جاری کې او کدا قانون دی جاری نه کړي د قیامت پر ورځ به زمالاسی او عمر استا بغریوانی خدای دا سم مسله خیر دی جی بادشاہ ایمان وروړو مسلمان شو او دنه بس اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپیلا ورکې خپل بدل دیواله دا دې ته وایي او دویم دا دی چې معاف کا وینې معاف کو مال به خپل بدل اخلي اوس عمر فاروق کو دی خو بادشاہ دی مسلمان دی د عزت هم پکار دی لیکن بل خو د قیامت خبره ده دیانت او ایمانداری پکار ده ا بادشاہ ته وی چې دا څه کار زوی دی به موږ رضا کو باندې سی وی چې رضا پکې نشتا مانه سپیړه پډک مجلس کې زه راو زبر خپل سپیړه عالم کړي اسلام په قانون کې داوی او کني نو بس اسم نکوم خو قیامت پر بتانه تاسو کو ا بادشاہ پوه شو هغه وی صاحب مال او سورج مهلت راکړه دا باندې سی برزا کم وی ډیره خزه مهلت مې در هغه سورج مهلت کې هغه بادشاہ شپې د شپې واپس وتښتېد روم ته لاړ او واپس عیسائی شو عیسائی وی داسې دین مې نه دی قبول چې زه یو بادشاہ مو زمانه دی پکې سپیړه په بدل کې دغه کېږي بهر کې څه زمانه پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي روم ته چې روم ته تللي دغه باد او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زمونږ بادشاہ بیا راغی عیسائی شو په تخت یې کېنو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان مال راوړل نه صحابه ورلل چې تاسو ته کوي تاسو صحابه د مدینه مسلمانان ویاو وی ما پیژنه وی نه تا نه پیژنه وی زاغه جبلا بادشاہ او هغه باندې سي نه چې مې سپېړه استه یادم شو بالکل او بیا هغه نه بدل غشته او د شپې واپس رااله وی زپوسته نه کو بادشاہ سلامت هغه سور ورځې په اسلام کې تیر کړي هغه نه مخکې عیسائی وي اوسم عیسائی اروځي څنګه وي دا عیسائی بادشاہ وته وي قسم نه چې هغه سور ورځو کې کم سکون او اطمینان دی بادشاہ کې نه مخکې مالی درو نه پکې وسینه وی بیا مسلمان شرازه وی اوس به خلک وی چې کله مسلمانېږي او کله عیسائی کېږي خلک برا پورې خان دي خو اسلام ته کېږي نو یو چل مزله کې د کاغه کول شي نو زه واپس مسلمانېږم ادا دي که عمر مال لور راکوي نو زه مسلمانېږم زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه دا مې بار نه شي نه صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړي خو د قربان او د عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي نو هغې کې مونږ څه نه شو تپوس پې ویې تپوس ته وکړې دا لور راکوي زه واپس مسلمانېږم د اسلام هغه څو ورځو کې چې د ما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته دی واپس راغلل چې حضرت عمر ته وی وی نیک بختو خبر موته کړی د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لونم قربان او صحابي په اسور کوي خطیز اعلی اسګور او پاغه سور شاه او شاه بازار رسوا او ورته وا چې د عمر لور درته حاضر ده په نکاح درکې شابه مسلمان شو واپس راځه خو چې دی ورو رسید روم ته نو بس هغه بادشاہ هغه وخت مړ شو جنازه روانه و اسلام په نصیب کې بیان د حضور پاک او صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پر لارو کې بغردید په کوڅو کې او د خپل رعیت حالات به معلومو یو دل نشپې ګرځي په لارو کې د یو کور نه د جګړې आवाज اورید ورغه په دې دروازه کې وکه خو نو دوه خزې په جګړه دي یو مور دا او یو لور ده مور دې لور ته وي بچي په کې وبواچوا دا ګوره ټګي ده ها په کې وباچول وی ګناه ده نو مور لور ته وي بچي وب پکې واچو چې پیډیر شي الور وته وي مورې امیر المومنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا دوکه وکړو پيو کې وبه واچولې نو موږ به وله سزا ورکو امور ورته وایي دی جنۍ ته وایي بچې لورې امیر المومنین کم دی موږ نه څه خبرېږي واچو پکې وبه جنۍ ورته څه وایي وایي بیبې که امیر المومنین نشته هغه موږ نینی د هغه الله خو موږ نه که نه دا غرب منگئی نی ارانا خبر
دیتا یرا وای اتقوا الله فضل کې د خدای یرا پیدا کی چې کله دا ګناه پټم کوم او توله بلستان کې دنم کوم نو ما الله ویني زما رب خبردار دې پټې دې نشم. حضرت عمر چې دا خبره ووري دې کور ته لاړ او بیبي ته وی یو زویو وی دل خو به واده کوي یو وی جنې ولا ما صحیح کړی خو ته مهرباني وکړه یو کور د تخیم لاړه شه چې جنې چاته کویدن دا که نه ده اقا کور یې ورته وښو هغه جنې ورته وښوله بیبي چې راله ورننه ورته راله وی چاته خو کویدن نه ده خو یا امیر المؤمنین ته خو د مسلمانانو بادشاه او د حضور پاک نزدې مرګره او خلیفه نو ته به د شپون کیلور کې اخو ګړو چیلو والا دی اخو شپون کیان دی جنې خو شپون کې ده نو ته بس بادشاه ستال زویله به داسې جنې کو وی پام کو شپون کې دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی فرق نشتا دیندار د دین ما په خپل غوګونو بیګا اورېدلې نه دا خدای نه پاله کې یاره موجود ده دی زویله به دقه سه کوم زوی ورته راځي کاغه جنې ولا په نکاح واغشتا ستو قتل دین ته وکړه جنې دیندار ده الله سوکل دا هغه جنې په اولاد کې خدای پاک یو بادشاہ پیدا کړ چې دا غنوم دی عمر ابن عبدالعزیز دا سه بادشاہ خدای دا غي په اولاد کې پیدا کړ چې تر قیامت پورې دا هغه عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادل بادشاہ بچرته پیدا نشي. دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی. مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ واجبہ واقعی لکھے وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پس چې کله امیر المؤمنین د خپل کور نه بار راوته په دې لارو باندې چکر لګی وی یو سړی د یو کافر د کور نه راوته او شراب ووسه لاس بوتل کې شراب. مولانا روم صاحب وی چې دغه سړی حضرت عمر ولید نو پر پیشو چې خدایا دا خو امیر المؤمنین په خپل ما سره شراب ولید بل گواته مجد نشته او عمر نو خلق یریدل په میلیونو لري به خلق یریدل دا بس کوي هغه خوار لاسونه را پیدل هغه بوتل د شراب زر واغې صادره دي تو او ترخ یو منډه یو څه دې سره بس کوم حضرت عمر ورمنډه کړه مټه کله کو نه لکه لاس کې دا ترخ کې رسېدي وی سیب صادر ترو صادر کې سره وی صادر کې جی بوتل نه بوتل دې صادر کې ولې نغښتې سری په بوتل کې وی جی په دې پکې نو په خلق په ترخ کې په صادر کې پټای صادر ته ولې تاو کړی دی وی جی ګرم دی ګرم دا دروغجن سړی ګناهګار سړی بیا دا دروغ مجيبه چل ور دي وی جی ګرم دی نو ما ځکه صادر کې اومندل وی خطر او باسا هغه ولیدل کنه چې شراب ور دغه کور نه راوېستل چې بوتل صادره دي سنگلر کا او بوتل لګو دی بوتل اور دی تاوته خيږي بوتل یوړې بوتل ولا لاسو زو او په وډل باندې بوتل پریوت چې پریوت بوتل مات شو پېته بیګي په بیګي او لوخاله کوي بڑاس کوي حق حیران خدای پاک دا سوچو اصلي دا ویل کا رښتیا وایا ما خو چې ټولې د خطا سره بوتل یخو لاس کې دی نیولې او شراب پکې دا څه مسله ده امیر المؤمنین ما فهم که سزا برا کې نه بالکل ما په خیال وایا وې دا مې دې کور کې شراب واغشت بوتل کې او خیخ په خلاص کې مې نیولې چې ته مې ولې کنه نو په لکه مې توبه شروع کړ په خله مې غږ نه وکړ مې خدای نن مې یو ساته زما په نسوات توبه د پلار مې توبه کبیا مې شراب وکړ نن مې معاف کړ او تا نه مې پټول صادر کې مون غختل وې دا زما د هغه توبه برکت او چې هغه شراب خدای په پيو بدل کړ. حضرت عمر رضی الله عنه ته وای وې دا عجیب خبره نه ده پم سیال شه دې بدون کې
او شراب هم سیال شي د بدون کې، نو کدا شراب الله په پيو بدل کړل نو سبعید نه ده، لري خبره نه ده. خو حیران پدې ما چې دا ستا ترخ کې دا په ګرم چا کړل، دا انګیټه وته چاو لګول، تاوی ګرم دی نو خدای دې په پيوم بدل کړو درلت ګرم هم کړل. دا توبه منکد زما دې قسمی د انسان په توبه الله ډېر خوشاله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده، د دې رعیت حالات به معلومون نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لار روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه واورېدل، او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې، لکه دا څوک الک یا جینۍ چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وای، نو داسې عشقیه شعرونه دي جینۍ وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې د هغې جینۍ هغې شعرونو اثر وکړ، نو ورته ودرېد، ملګري ورسره دي یوازې نه دی. نو په دې پریشانه شو چې د جینۍ اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جینۍ که دننه کور کې سندره م وی نو ویلی شي د ګناه سندره نه، که شعرونه وی ویلی شي خو اواز عورت ته د کور نه بار به اواز نو باسي، او بیا د سندرې اواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف، او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وی شعرونه وی او عشقیه اشعار او آواز د دیوال نه بار اورېدی شي، دا خو سخت هر څوک جینۍ چې دا خو انتهایی لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه څوکې هغې آواز د حضرت عمر پیژنده، د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ آواز یو درون. نو صحابه و آواز پیژنده، مشهورو په دې آواز هغه جینۍ پیژن، اوخو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه واورېدل آواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلی شو ویرېده، چې آواز یې ورنکړه د دوباره آواز وکړه، څوکې دا شعرونه څنګه وی؟ هغه غریبه نوره پاره پیدا شو، وجود یې رپېږي. دریم ځل یې بیا م وله آواز ورکړه، څوکې جواب راکړه، د عشقي شعرونه څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې، مونږ به ورته ګانه ووایو نو آواز دې بار اورېدلی کېږي، دا څه کې؟ هغې غریبه نوره مو یېرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي، په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه م واړه واړو، دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد، ملګري ته یې راپسې راواوړه. چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېده. حضرت عمر ورته وایي ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلی کېږي، دا ولې؟ جینۍ هم لږه زړوره شوه. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړ؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه، تا د 3 سنتو خلاف ورزي وکړه. ته څنګه 3 سنتو خلاف ورزي کې؟ خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق دا ودرېده. وی څنګه د 3 سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزي ما ته مجرمه وې، ته د 3 سنتو خلاف ورزي ولې کې؟ وی ما ته وایه ما څه خلاف ورزي او جینۍ ورته لا دا وایي، وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کړي، تا نه په 3 خدای تپوس کړي. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي او الله به درنه تپوس کوي، بس وجود یې پره پیدا شو. وایه جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان،
چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نو درېږي، که یو پردی ښځه او پردی سړی سره یو ځای شو درېیمې شیطان دی. شیطان د سړي پړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې پړه کې موسوسه اچوي، نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة، سړی او ښځه به ځان لکېږي، نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه زما کور ته ځان له ما ته راننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه. د دویم سنت خلاف ورزي یې دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو 3 ځله به اجازت غواړي. لاول به اجازت وغواړي، که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړي، که میلو نشي 3 باره به بیا اجازت وغواړي. که میلو شو خو ورننوځه، خو که په 3 ځل هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته 3 اوازه کړي چې در ننوځم، در داخل شم کور ته، در داخل شم. نه دی اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او دریم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وقت البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه راننوځي. ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ. د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده، او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې، نمونې چې دا دې ورته ووایي اوهو سنتو خلاف ورزي، الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته وایي جینۍ ما معاف کا، او ورته څه وایي؟ جینۍ هم پرې زړوره ده، وی ما معاف کا، وی هغه ذات نه معافي وغواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده، ما نه سره معافي غواړئ. به ډېره اوږده کور لاړ خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې، خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار، معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو پې ساری منځ وکړو، مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً یې اډر جاري کړه، ویې لاړ شه په پرده کې، او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولئ، مکمل پرده کې چې امیرالمؤمنین دې غواړي. چې اوس دې تپوس وکړم چې دا ورځ رڼا ورځ ده چې دا شعرونه یې څنګه وې، چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې. ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. نو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمر ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي، د هغې متعلق چې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله مو راوړی شي، نو هغې دروازه نه کولاوله. د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې. او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا وروړي، هېڅ ګناه ورته نه، په دیوال به هم وروړي. او معلوم او یوازې نو ملګري مو سره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خو د هغه سنتو د خلاف ورزۍ ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې، داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي. جینۍ راوسته، وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي، کشفن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا وایي چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. اوس تا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایي؟ عمره وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما د خاوند وادو شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لیږلی دی، زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره وادو شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مي،
او دا الک ته جدا کې او د پمیاشتو د جهاد په میدان کې ناشتي او دا جینې یوازې په کور کې ناشتي، نو چې داسې شیرونه نه وي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاون را یادو، نو دا هغه خپل خاون په محبت او په مینه کې مې شیرونه وي. غلطي رانه دا شوې چې د ما آواز لږ په زوره شو، زما دا آواز تا واورې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فوراً وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولي او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو الک یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد للیږه، نو بس زما صبر دی. او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمر دا دې ښه نه دي کړي. وی ښځه کور ته لاړ، د بیبي نه یې تپوس وکړو، بیبي نه وی یو جینۍ او الک څونه موده د یو بل نړه صبرولی شي چې گزاره وکړي؟ نو بیبي ورته وی 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه هم گزاره کولی شي او دا خاوند هم گزاره کولی شي، او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا گزاره ګرانه ده، او چې بیا هلک او جینۍ وي نو گزاره یې ګرانه ده. نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کو چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو گیر چاپیره په علاقه کې ټولو ته اډر جاري کو. اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد لتلی دی نو د 3 میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي. 3 میاشتې به تیری نو دی به خپل کور ته راځي، د په ځای به بل مجاهد ځي، نو چې دی کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي. 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تیری. دا یو اډر جاري شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی زوی وو، دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړ صاحب زوی واله. هغه سمن جاری کړی د زوی راولې، چې زوی ولا راوسته هغه سره یو غټ کوتک و، دا میخ د میخو دا غټ د کټ د بازو مړه یو کوتک او سخا خپې نیولې وې او سخا مخ او سخا سر. دا ستا زوی دی؟ او هلکه دا سپي دې سخا نیولې دي، مخ دې سخا نیولې دی، ته مونځ نه کې؟ لا سپي نیند دی؟ وی نه صاحب زه خو مونځ نه پېژنم، ما ته خو مونځ نه راځي او 9-10 راځي. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم جعل دی. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي، ګونګټ مې نوم دی. پلار ته یې وله مخ ور واړو، نیکبخته تا دې زوی له ګونګټ نوم یې ښودی دی، چې ته خشته نوم نو چې تا دې زوی له یې ښودی وي، داسې نوم دی وله څخه یې ښودی دی. د پیغمبر نوم یا د صحابو نوم دا تا چېته نه مونته، ګونګټ نوم یې زوی له. وی دا زوی پلار دی ولې والی دی؟ ګوره دی پلار ته یې وله مخ واړو، وی دا اودس چل دی ورته نه دی ښولی، دا مونځ چل دی ورته نه دی ښولی، نه مونځ پېژنې او نه اودس. دا خو به لومبې ورته تخی، استاد له به یې بوځې، عالم له به یې بوځې، هغه به ورته چل وښیي. نه دی ورته اودس چل وښو، نه دی د مونځ چل ښولی دی، نه د قرآن ورته ښولی دی، نه د ذکر استه نه دی خبر. وی دا پلار دی ونې والی دی. وی صاحب زه چې په ښه بده پوه شیم نو دی پلار راله دا کوتک را کړی دی او دا غټ خري دی را کړی چې دا ځنګل ته بوزو سره وه، دقه چلې راته ښولی دی. او دی بابا راته ویلي چې دا خره کله په جګړه شي په یو بل چکونه لګوي نو خر به څه کم نه نیسي، خر خو د خپې نه نشي نو وی تاله لته درکوي. نو ده راته دا چل ښولی چې دا کوتک به دې دواړو له په منځ کې رابری، نو یو به یو خوا تختی بل به بل خوا تختی. نو زما خره چې کله په جګړه شي کوتک اوچت کم دی منځ یې وله راوبرو په دې خلاص شي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړو د یو بل ګریوانونه یې نیولي. چغه مې ورته وویله بابا پرېږده مور مې ده، بیبي پرېږده بابا مې دی. وی خوند یې نه کو، یو بل یې نیولي د ګریوانه. وی چې ده کم چل خولی او مې وکړه کوتک مې اوچت کو دې منځه مې وله راوبرو، یو خوا تختېده او بل خوا. خو د خوش قسمتی نه هغه کوتک مې د بابا په سر ور برابر. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی ګوره غلطي دی د زویم ده خو ستا غټه غلطي ده، تا ده ته عقل نه دی ښولی، ادب دی ورته نه دی ښولی، دین دی ورته نه دی ښولی، شریعت دی ورته نه دی ښولی. هغه د مور او پلار نه څه خبر دی، د پلار د حق نه څه خبر او د مور د حق نه څه خبر. د پلار احترام به هغه څوک کوي چې د پلار د حق نه خبري،
د مور احترام باغه څوک کوي چې د مور د حق نه خبري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جنگ کې یو شهزاده گیر کړ، د بادشاہ زوی چې گرفتار یې کړ او ډېر خطرناک مجرم و. ریوس حضرت عمر رضی الله عنه ته وی صاحب دا د پلانکي بادشاہ زوی په جنگ کې مونږ او صاحب ډېر لوی ظلم مسلمانانو سره کړی، زمونږ قیدیان یو وخت کې د نیولي او دا هغه قیدیانو سره ډېر سخت سلوک دی ظالم کړی دی او دا ډېر خطرناک دا دی. حضرت عمر رضی الله عنه جلاد راولې سر ته ووهه، مردار یې مړی کې چې دومره ظالم دی او زمونږ قیدیانو سره یو وخت کې دومره ظلمونه کړي دي. مزیخ اوس غریب دقسې تړلی شوی دی چې جلاد یې راوست او جلاد تورې ته ګوته کړي. دا شهزاده دا کافر د بادشاه کافر زوی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی صاحب یو ارمان مې دی، وی وایه یو ګیلاس اوبه مې پکار دی، وی راوړی ورکړې ون اوبه وڅښه چې ارمان دې پوره شي. په منډه یو صحابي لاړ اوبه یې راوړېدلی ورکړه چې اوبې لاس کې واغېښتې نو پر رپي شو، لاس یې پر رپودو شو. حضرت عمر رضی الله عنه ته وی لکه لاس دې ولې رپي؟ وی صاحب یارېږم هسې نه چې زه اوبه خولې ته کم او ته دې جلاد ته حکم وکړې او دې وخت کې مې سر ونه وی، یارېږم چې د اوبو څکم چې د هغې نه پس مې سر ویسې نه اوبو په منځ کې غزارو نه کړي. وی چې تر څو د اوبه نیس کلې سر د نه وي زه اوس که اوبه په اطمینان. وی ښه چې وی او بلکل تر څو چې تا د اوبه نیس کلې دې به تا نه سر نه وي، بس هغه ګیلاس وغورځو اوبې توی کړې. خلک هم حیران شو او عمر ورته دا یې څه وکړل؟ وی اوس مې نشې وجلې. ولې دې نشم وجلې؟ تا او په خپله وي چې تر څو د اوبه نیس کلې نو نه دې وجنم، دا اوبه اوس د کم دی څکې چې مخ اوس ځمکې راښکې. ختمه شوه خبره. اوس ته اقرار وکړه او ته د یو پیغمبر ملګری او هغه متعلق مونږ داسې اورېدلي چې دروغ نه وایي، نو ته به هم دروغ نه وایې. اوبه چې مې تر څو نیس کلې نه مې شي وجلې، اوس تداوي دي په خپله. اوهو دا خو ما ووایې خولې نه ووتله. وی ښځه معاف مې کړې، ده معاف مې کړې چې وی معاف مې کړې. وی معاف شوم وی آزاد شوم وی کلمه راته وښایه، کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل لکه عجیبه سړی نه که دا مونږ په توره والې وې وختي او اوبه مونږ نه وې درکړې او په توره م والې وې، نو تا مخکې کلمه ولې نه وې چې اوس کلمه وې؟ وی که مخکې مې وې نو خلکو به وې چې د مرګه یېرېده نو کلمې وې. مخکې مې ځکه نه وې ګنې زما وختي اسلام تړل شوی، د مسلمانانو دا ژوند مې ولیده، زه قیدي هم تړلی شوی یم، د مسلمانانو دا ژوند مې ولید، د دې مسلمانانو دا قرآن مې واورېده، د هغې دا عبادت مې وکته، د هغې دا منډې ترړې مې وکتې. واقعي چې مسلمان نو کافر به د هغه عمل ته ګوري مسلمانېږي به. نن زمونږ مسلماني کم خوا لاړه، نن مسلمان چې د کافر چې مسلمان چې د مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تختی. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. نو زمانه زیاده تیره شوه، مسلمانان ګڼ شو، نو بیا به باران کې اوبه جومات ته راتلي، جومات کې به چقلې جوړې دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حکم وکړو، وی چې څومره ناوې د خلکو جومات ته دي نو خپلې ناوې د جومات نه بل طرف ته واړوي، جومات ته به چا اوبه هم نه راځي. نو نور صحابه کرام چې څومره هغوی خپلې ناوې بندې کړې او د کوټو اوبې کورونو طرف ته او بل طرف ته واړولې. عباس رضی الله عنه له ګوتې یو نړۍ. بل ورځ بیا عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ، وی ګوره ټولو خلکو اوبه واړولې او عباس رضی الله عنه ته یې اواز وکړ، وی ده اوبه نه دي اړولې، وی دې دې دا ناوه بل طرف ته واړئ، جومات ته چا ناوې به هم ني، او که دی وانه لوله نو دا به زه بیا غورځوم. عباس رضی الله عنه بیا وله ګوتې ونړۍ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی او هغه ناوې په خپله غورځوله، وی دا ما اوس وغورځوله او بل طرف ته یې ته واړوه. عمر رضی الله عنه راغی کېناست، صحابه کرام ورسره ناست دي وله راغی عباس رضی الله عنه، وی عمر ډېره غلطي دې وکړه. وی عباس ولې؟ وی زما ناوه دې ولې وغورځوله؟ وی عباس تا نه غورځوله او خلکو وغورځولې نو ما قصده نه غورځوله، جومات ته خو د خلکو اوبه نه منم، تا خو چې باران یې خو چقلې جوړېږي. وی عباس د هغه ناوه دې وغورځوله، قسم په الله چې دا ناوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ګوتو مبارکو دلته لګولې ده، چې هغې په خپل لاس مبارک کومه ناوه لګولې ده، هغه ناوه دې وغورځو، دا دې څه وکړل؟ بس عمر په ژړا شو، ما وی غلطي وکړه، وی راشه چې اوس دا ناوه دوباره ولګم.
عباس رضی الله عنه ورته وی نه زه به ولګم خو غلطي دی وکړه. وی نه داسې چته اوس کېږي، وی دا به اوس ما غورځولې ده او زه به دا ناوه په خپله لګوم. ګوره خلیفه دی، خلیفه ثانی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي دی قریب. وی دا به زه لګوم. نو چې لال خټه یې خوشته کړه نو د عباس ته وی یو چل به کوو. وی ما پړه کې یو سوچ وکړه دا ناوه ما غورځولې ده او ما ښه نه دي کړی، اوس به یو چل کوو. هغه دا دی چې ته راځه او زما په دې اوږو د پاسه ودرېږه، نو ته به اوچت شه، دا ناوه به ته په دې خپل لاس باندې لګي. صحابه ورته ویل که پوړی به راوړو، اندرم پایه به راوړو، بل څه به راوړو چې ورته کېدو. او که داسې نه صاحب زمونږ په اوږو د عباس وی نه قسم په الله که داسې وشي، هغه ناوه چې کوم رسول الله مبارک په خپلو لاسونو لګولې د هغه عمر غورځولې ده. اوس د هغې کفاره دا ده چې عمر خلیفه امیر المؤمنین به لاندې وي، عباس به په اوږو ولاړ او عباس په دا ناوې ږدي. نو عباس ته ټیټ شو، حضرت عباس رضی الله عنه ته په اوږو ودرېدل او هغه ناوه بیا حضرت عباس رضی الله عنه په خپل لاس باندې ولګوله. دا احترام و د هغه په زړه کې. عباس ستا د کوټې ناوه ما غورځولې چې نبي علیه السلام مبارک لګول. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر مقرب او ډېر نږدې صحابي او ډېر پیغمبر علیه السلام ته ګران. یو مثال یې دا دی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی سندرې به وي ګانا بجانا والا او شپېلې به ورسره وه، په هغه شپېلې به شپېلې والا او د هغه شپېلې نه علاوه به لګیا سندرې به وي او هغه باجه به والا. دنیا به ورته راغونډه وه، دې ګمراهۍ ته خلک راغونډېږي چې کوم ځای به دغه کسو او ده به خپله باجه کوله وکړه نو دنیا به راله تماشې ته به ودرېده او ده به په خشته اواز ولا الله یو حسین اواز ورکړی، دا د پیسو باران به وي. اوس هم خلک په دې ډمان او مان د پیسې میسې نه دي، پیسو باران به چا به الوا راوړلو، چا به ډوډۍ راوړلو، چا به خوراکونه راوړلو. ده به هغه خپله نخره وکړله، شعرونه به وي، ښځې به هم راتلې او سړي به هم راتلل. لیکن وروڼو د هر څیز یو خپل اندازه یي. بوډا شو، چې بوډا شو اواز یې لاړ برباد شو، ختم شو اواز. نو خلک خو به د اواز له راتلل، خشته اواز باندې به ګانه کوله او غزلې به وي، هغې له به خلک راتلل. چې بوډا شو هېڅوک وله نه راځي او د ارامه پیسه ګورې ټینګېږي هم نه، چې څه یې ګټلو هغه یې والوزول، ختم، پلوپری ختم. اوس بوډا شو، یو ځای لځي هغه خپل بکس کې دی هغه باجه او باجه وایي اواز ورسره کوي. نو اوس خو د اواز د خر اواز د انسان دغه نه جوړ شي، نو څوک هم وله نه راځي. بل ځای کښېني څوک هم وله نه راځي. بل ځای کښېني بازار ته لاړ چې هلته خپله باجه راوباسي، لاس یې مصرفېږي، هغه باجه هم کار نه کوي، هېڅوک نه. شپېلی راوالي، هغه شپېلی کې ورته د خولې نه اواز نه، خولې خو جرابه جوړه ده، نو پوکې وباسي، پوکې هم نه شي ایستی. ډوډۍ پسې غریب اریان دی، اوږې تږې دی. نو دی راغی مدینې شریفې ته، بلکل نارې پې تېرېږي. نو د بقي مقبرې ته لاړ، جنت البقي چې کومه مقبره ده. نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست، ګرځي پکې یو زوړ قبر یې صحیح ناست دی. نو هغه قبر کې لاړ سم لاسته او خدای ته یې چغه جوړه کړه چې یا الله تا ماله چې کوم وخت کې اواز را کړی و نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي. چا به الواګانې راوړلې، چا به ډوډۍ راوړلې، چا به را باندې پیسې شیندلې. اوس مې لاړ اواز ختم شو، لاسونه مې رپېږي، هېڅوک نه رانږدې کېږي. خدایه هر چا پرېښودم، خپلم پرېښودم، پردوم پرېښودم، بچوم پرېښودم، اخیری وخت مې دی الله تعالی راغلی. زه خو نار نه وریم د 5 شپږو ورځو، نوږ لوږې تندې را باندې تېرېږي. خدای تعالی راغلی مو دی قبر کې درته ملاستې مو 2 څادره مې ځان نه د کفن ته وکړي دي، نه مې د قبر کنېستو ته حاجت شته او نه مې کفن اغوستو ته حاجت شته. بس خدای ما نه سو باسي چې بد په دې قبر کې سملم چې خبر خلاصه شي. نو وی خدایا کفن ته مې حاجت نشته، اغوستې مې دی، قبر کنېستو ته مې حاجت نشته، پکې ملاستې او د 2 ورځو نارې ما اواز مې لال خراب شو، باجه نشم والی، څوک ډوډۍ نه درکوي. پروردګاره بس ما نه دلته سو بس. هلته خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق خوب ویني، حضرت عمر فاروق او په خوب کې الله ویني. الله ورته وی لاړ شه بقي مقبره کې یو بنده دی او اخر وخت کې ټولو خلکو پرېښود نو ماله راغی، ټولو خلکو شړه، بچو شړ، پردو شړه، ماله راغی. فټافټ فورا ورشه د بیت المال نه مستقله وظیفه مقرر کا او راول یو مضبوط منصب ورکو ځان ته نږدې کا
الا شابه دله ورشه د په نزدېکت تاله د جنت مرتبه اوچتو شابه فټافټ ځان ورسوه. حضرت عمر غوندې هغه شخصیت الله ورلیږي چې د کم شخصیت متعلق وختي د ابن ماجه حدیث به درته ووې چې د اسمان فرشتې د چا په ایمان یو بل لزیري ورکوي. حضرت عمر را پاسېد چې راغی بقي کې ګرځي یو خوا بل خوا منډې وایي چې ورغی چې کم قبر کې پروت دی یو د ګوري یو کنده بله کنده چې ورغی دی پکې پروت دی چې دا حضرت عمر ولید لوی هیبت ته. حضرت عمر خو لوی هیبت وکړ. حضرت عمر د هیبت نه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي یوې ښځې منښته کړې وه حضور پاک ته راغله وی صاحب ما یو منښته کړې ده کله دې جهاد نه ته خدای سالم واپس راوستې نو زه به تنبل وم. وی که منښته دې کړې وې وه او که دې نه کړې مې وه وی نه منښته مې کړې ده نو لګیا وه د خوشحالۍ نه تنبل و. دې کې حضرت ابوبکر راغی همغسې تنبل وی حضرت عثمان راغی همغسې تنبل وی خو چې حضرت عمر راننوته نو زه تنبل د لاندې کوه د پاسه پې کېناستم. حضور پاک وی عمره وی ابوبکر وی چې ته کم دی ته راشې نو شیطان هم دغه ځای نه تښتي چې ته کم دی را شیطان تښتي. وی دې تنبل و ابوبکر راغی زه ناست وم هغسې و ابوبکر راغی همغسې و عثمان راغی همغسې و وی چې ته رالې نو وی تنبلې د ځان لاندې وی د الله رسوله ته مناسب چې خلک ستا نه ویرېږي. او یو بل روایت کې راځي ابلو زمونږ حدیثو کې تیر شو بار حبشان یو جنۍ وه حبشیه هغه وینځه وه دا وینځې خو هر څه کوي نو ماشومان ورته راغونډو او دا وینځه ورته ګډېده په لاره کې وینځه ورته ګډېږي سندرې وایي او توره وینځه دا ماشومان ته ګیر چاپېره راته ودي. نبي کریم صلی الله ورته د دروازې د په سوري نه وکتل عایشې ته وی راشه عایشې وګوره ښځې ته وګوره هم پېغله ښځه نه وه لکه جنۍ وه د جنۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راته ودي تماشې کوي ورته تعجب کې دي دی کې حضرت عمر فاروق وینځه ورته ګډېږي سندرې وایي او توره وینځه دا ماشومان ته ګیر چاپېره راته ودي. نبي کریم صلی الله ورته د دروازې د په سوري نه وکتل عایشې ته وی راشه عایشې وګوره ښځې ته وګوره هم پېغله ښځه نه وه لکه جنۍ وه د جنۍ ته وګوره هغه د ګډېږي او ماشومان ترې راته ودي تماشې کوي ورته تعجب کې دي دی کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی ښځه مو تښتېده ماشومان هم وتښتېدل. حضور پاک فرمایل وی چې عمر راغی او هغه ښځه د انساني شیاطین او جن شیاطین نه تښکاري چې په دا کوڅو کې منډې وایي. عمر دا وجل عمره وی چې په تک په کمه لاره دی شیطان تا سره یو ځای په لاره نه ځي. دې هیبت دی چې څنګه ورغې اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی چې عمر یې ولید بس پره پیدو شو. دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال د خدای نه کو چې دلته ملک دا خو امیر المؤمنین راغی دا هغه خو لوی هیبت دی دا به څه کېږي. حضرت عمر فاروق د مټه ونیوه وی یارېږه ما خپل پروردګار په خوب کې لیدلی دی او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما هغه دوست قبر نه راوباسه ما ته انابت کړی دی ما ته رجوع کړی ده ټولو خلکو پرېښود زه خو یې نشم پرېښودی که ټول خلک ته پردي شو زه خو دې نشم پردی کېدی که نه روچتې کا بویه ته تنخوا د بیت المال درته مقرر شوه بس الله داسې مهربانه ذات چې زما اواز خشته او زما ځواني د عبادت وه نو ما په ډمتوب کې تېره کړه زما لاسونه خپې چې د کار وې او زما وجود د رجوع د نیو دی او زما لاسونه خپې د الله د سجدو دي نه مې په ډمتوب کې تېر کړل چې د هر څه نه پرېوتم نو بیا مې ځان ته خدای راکاږي دونه مهربانه ذات بس تر مرګه پورې هغه سړی الله ته په سجده او الله ته په زاره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی. قسم دی د صحابه فضائل چې مونږ ته رامخکې چې صحابه کم خلکو او په صحابو کې بیا خلفای راشدین او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالیو نو دې پروت دی خلک ټول ورته راجمع دی. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه ته نبی علیہ السلام نه منافقان خولیو فلان کې منافق پټې ورته خولیو پټ فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته ښودلی دي.
یو په یو بل چاته نه ویلې هغه ته خولو. حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی یا حذیفه کار مې در سره امیر المؤمنین سوی لږ ځان لیکه یو خبره درته کوم رښتیا به راته وی یو خبره درته کوم ما ته به رښتیا وی دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیه السلام کم منافقین خولی دي دته خو خولی دي که نه یو نمونه یې راته اخېستي فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نمونه یې راته اخېستي دي وی تپوس ته نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک عام مجلس کې نه دی ویلی او تا ته دا پټ ویلی دي یو راز دی هغه راز دنه نه فاش کوم تپوس ته نه کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اخېستی. الله اکبر دلغه سوچ وکړه زه خو به پکې نیم شمېرلی څومره لوی سړی چې د هغه په حق حضور پاک فرمایي ابو بکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر به جنت کې دویم نمبر یو ځل نه څو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوی را د متعلق یو ځل نه دویم ځل احد د غر د پاسه زلزله راځي حضور پاک د خپه مبارک را بری اسکن احد غلش انما علیک صدیق و شهیدان یو صدیق در باندې ولاړ دی ابو بکر دو در باندې شهیدان ولاړ دي. حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکړي